که یو سړی وایي چې زه دې مالداره شم، الله رب العزت راله حلالو ډېر مال او دولت او پیسې راکړي، نو هغه دې دا وظیفه وکړي. کال چې راځي په کال کې به دننه دی صاحب نصاب شوي، دی به مالدار شوي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترم مسلمانانو ورونو، هر چېرته چې الله مو ښاد اباد او خوشحاله لره، زه ستاسو د وړاندې یو بهترینه وظیفه شیر کول غواړم، او داسې بهترینه وظیفه ده چې ما پخپله په دې باندې تجربه کړې ده، او پخپله ماته د دې هغه کمالات معلوم شوي دي. نو ما وی چې زه دا تاسو سره نن شیر کوم. په 200% ګرنټۍ سره به دا وظیفه هغه کار کوي، خو چې چا په دې باندې عمل وکړو او په صحیح طریقې سره یې وکړله. وظیفه څه وظیفه ده؟ وظیفه دا ده چې کله سړی سحر لمانځه ته پاڅي، نو د سحر سنت 2 رکعته چې کوم دی دا دې کور وکړي، او بیا د فرض لمانځه دپاره جومات ته لاړ شي. د فرض لمانځه نه بعد بیا 100 فیرې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم استغفر الله، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم استغفر الله. دا کلمات 100 فیرې ووایي، او بیا د ورځې چې دی خپل هر څه روزګار کوي، مزدوري کوي، دیاړي کوي، دوکان دی، هر څه روزګار چې دی، د هر څه کاروبار چې دی نو هغه دی کوي، خپله خواري مزدوري دی کوي. خو چې کله دې څه ګټي نو کله دې داسې چل کوي چې دا خپل د کوم رشته دار دی نږدې، لکه خور شوه، ترور شوه، وغیره شو، په هغوی باندې دی د خپل وس مطابق د هغوی باندې دی صدقه کوي، هغوی له دې څه ناڅه ورکوي، د خپل وس مطابق 10 روپۍ دې ورکوي، 20 دې ورکوي، چې څونه د ده وس کېږي. نو چې دغه طریقې سره دا وظیفه وکړي، نو انشاءالله را روان که الله چې حقه ورځې راځي، الله رب العزت به دې مالداره کړی، او دله به الله رب العزت ډېرې پیسې، ډېر مال او دولت هغه ورکړی. نو دا وظیفه ما پخپله ازمایلې ده، او ما ته د دې هغه کمالات معلوم شوي دي. نو دې وجې نه ما ویل چې دا زه تاسو سره شیر کوم، او تاسو هم د دې نه فایده واخلئ.